هلکه صاحب دا شی امیدوارې چالو کو سٹارټ ته او دلته خزان په مطمئنم کو ټیک شو بقایا نن سبا خو موسم هم یخ دی خو نن سبا د کولینګ ټمپریچر دته ته هم هیټینګ او امپیر او دا ټول درته هم صحیح شو د وکره ټمپریچر ته وګورئ تقریبا 9.5 کولینګ دی د ټایم کې کوي لکه چې د ټولو نه خو ای سی نو لګتا د پته هغه 12 پورې کولینګ راولي د 12 نه هم خدای لکه 9.5 د ټایم کې موسم یخ دی کې دی شي دا وجه بقایا چې کوم دی کنډنسر چې کوم دی هیټ سوره چلیږي د ټایم کې نو دا د تم خیمه 25 ټمپریچر ټیک شو د ټایم کې د ګرم هوا سوره راولي دا درتم خیمه 28 پورې ټیک شو گیس چې دی نو پریشر د تم خیمه گیس پریشر ته وګوره بالکل ایگزیکټلی 120 باندې دی او خدای بنی کمل شاه امپیر د تم خیم دی ټایم کې ورګ امپیر میټر راړي نو ها نو دې ته وګوره امپیر ته وګوره سوره دی 3.2 امپیر اخلي ټیک شو او خو چلو او نور خو ان شاء الله د نصیب دی او ټمپریچر ارث تبي ټوکی ملو کتلو نو مساله به پکې نه ښه او یو سټپ پکې خیر دی پر ریموټ نه بلم چیک کو چې کې سور امپیر اخلي اوس سلمان خان بنده دغه ته ګوره امپیر ته د امپیر پر د نورم را کم شي دوره ګوره ها 2.2 چې کم دی 1 او تقریبا 2 امپیر کې ستا یو نیم ټن اے سی دار سٹارټ دی ٹھیک شو او تقریبا 1.9 تر راغی او د نورم کا تراشي او کولینګ به هغه شان برقرار دي به تاسو په دې باندې د دې ټمپریچر مخه او امپیر ته ګوره چې د سور لاندې نور راځي دې تقریبا لکه دا شو غواړم چې لکه 2 امپیر کې دا ای سی سٹارټ دی 2 امپیر لوډ خوري او دې ټایم کې د کنډنسر ګرمایشي ګورو 27 او کولینګ دې څومره راولي او یې څومره یا خاله دې ټایم کې دا درتم خیم ها 10 نور ته سغواړي د خدای نه مسلمانه بالکل ایگزیکٹلی اوکے دی برابر دی ټیک تا او امپیر یو نظر بیا ګور کو نور رقم کړی دی کنه 1.9 امپیر کې سا ہے ریس سٹارټ یو نیم ټن دی نه دینه کم خرچه